ګانو کتونکو دې وخت کې زه چې د ولی ویلیج کونسل سابقه یوت کونسلر عظیم خان سره دی بیګا چونکې لیاقت خان سره ملاقات کړی دینه تاسو کوم چې دا ملاقات مقصد سو او مخکې تاسو لا عمل دی عظیم خان صاحب له شپه لیاقت خان سره ملاقات وشو او حد خان باندې اعتماد وکړو غصه فیصله وکړه تاسو ان پی کې وي بسم الله الرحمن الرحیم نو خالد په تاسو شکریا دا کوم چې رالی او موږ حلوال واغستو موږ بیګا لیاقت خان سره ملاقات وکړو او مثبت خبرې مو کې د علاقې په سطح باندې کوم چې سیاسي صورتحال لري موږ علاقې باندې ډېر وخت نه یو ګروپ مسلط شو چې غینه خلک تنګ ته راغلي نو لیاقت خان دغه ویژن دی چې راځي خلکو نه دا علاقې خلاصو او د خلکو لپاره طریقې کارونه او ان شاء الله چې ډېر مثبت په ټول علاقې لپاره نو موږ کوشش دا لري چې لیاقت خان چې کوم خبره وشي کوم ملاقات یې موږ شو هغه د علاقې ترقۍ لپاره تعلیم لپاره صحت لپاره او د درې مسلې دي په علاقې کې هغه باره کې موږ نو ایم ته مثبت جواب راکو ان شاء الله چې کله الله پاک دې اکثر زیارت ورکړي ان شاء الله چې به موږ ته کوي تاسو ان پی د صفه بس وکړه ان پی کې تاسو خو څنګه مې په ان پی باندې ان پی کې ان پی نه موږ استعفا ورکړه ځکه چې موږ ان پی په علاقې کې داسې څه نشته چې هغه دې مقابله وکړي یا د خپل ورکر سره غو کړو اينما استعفا ورکړه تاسو پی ټی آی ګول شامل دی پرویز خان چونګي وفاقي وزیر دی په باندې اعتماد ولې پی ټی آی جی سم مستقبل نشته دی کوم چې مهنګای ده بیروزګاری ده رستاند د تاسو په پټرول ډیزل ګران شو نو خلک مهنګای نه تنګ ته راغلي نو پی ټی آی سم مستقبل نشته دا خو یو داسې پارټي وسنګ چې پاکستان کې کاف لیګ راغلی و نو کډبدري مشته پس تاسو وګورئ دا به سم نه به پی ټی آی او نه به دا د ګروپي ډېر باندې نظیم خان تاسو مستقبل سیاسي مستقبل لا بیان کو مهرباني جی الله مبارک